سلامونه ملګرو. جنید خان دا وخت د پاکستان کرکټ ټیم کې کم کلاړي سره زیاتې کیږي هغه دا کلاړي دی جی محمد حارث. د نه علاوه نور هم کلاړيان دي چې په غي باندې هم خبره کو چې دای سره ولې زیاتې کیږي، دای ولې په ټي 20 سکواډ کې نه سلیکټ کیږي چونکه دا ټي 20 کلاړيان دي. او بل طرف ته حسن علي اکثر دا دریم ځل دی چې حسن علي په هوا باندې ټیم لراشي جی. د او ډی ای چې کوم ورلد کپ کې هم اچانک د حسن علي نوم په سکواډ کې راغو. اوس چې دا کوم آیرلند خلاف او د انګلند خلاف کوم ټي 20 سیریز دی د کې هم د حسن علي نوم راغله دی ورکه دیش دا کوم د ټي 20 ورلد کپ د لپاره کوم سکواډ د پاکستان اناونس کیږي هغه کې هم د حسن علي نوم راشي جی. حسن علي تر اوسه پورې پته هم نه لګیدا چونکه زمان خان د ستاره ټي 20 بالر دی. وسیم جونیئر چرته لاړو، زمان خان چرته لاړو چې حسن علي ډایرک اچانک ټیم ته راځي جی او وذ زیرو پرفارمنس. په پی اس ال کې دغه پرفارمنس تاسو کتل او پی اس ال د مخ کې چې هغه پاکستان د لپاره کوم میچ کړی کې دغه پرفارمنس تاسو ګورئ بالکل زیرو پرفارمنس. زمان خان یو میچ نیم ولور کې په یو میچ شرط کې لړی تعالی 100% افورت درکول شي. ډېر خوش قسمت کې لړی چې هغه لړی میچ انټرنیشنل ملو شو هغه کې هغه فل پرفارمنس ورکي، مطلب یا پاکستان سنچري وای چې بیټسمن یا که بالر سلور 15 وکټ پکې والی. نو دا ډېر خوش قسمت بالران یا خوش قسمت کې لړی چې هغه په ډومړي چانس کې الله پاک دومره غټه کامیابی ورکي. نو زمان خان لو خیر چانسونه ډېر ملو شي. زمان خان او په وسیم جونیئر بعد خبره کو. زموږ د ویډیو ټاپک چې کوم دی محمد حارث ته جی. محمد حارث په ټي 20 اوس چې کوم نیوزیلند خلاف سیریز وای کې نو اوس د ایرلند او د انګلند خلاف سکواډ کې هم د دنوم نشته جی. ولې نشته؟ سلمان علي اغا ټیم ته راځي دا کلاړي ولې نه راځي؟ سلمان علي اغا د ستاسو د او ډی ای کلاړي د ټي 20 کلاړي نه دی. ټي 20 کلاړي چې کوم وی هغه هیټر وي چې دا کم پوزیشن باندې دی بیټینګ کوي دغه ټایم کې د هیټر ضرورتي د ستا انکر کلاړيان چې کوم دی رضوان او بابر دی ته په دریم انکر کلاړي ورچی چې هغه تاسو سره هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ نشي کوله. نو ټي 20 فارمیټ کې چې ته انکر کلاړي هغه کلاړي چې مطلب په کریس باندې ولاړي په کریس ټیک کوي بل بیټسمن ور سره راځي هیټینګ کوي او دی ولا سنگل کوي دی انکر کلاړي ویل شي چې دا رول د رضوان او د بابر اعظم الریډي بابر اعظم که چرته اکا دوکا میچ کې هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي وینو کړي وي زدا نه هم چې بيخي بس زیرو دی او بس هغه رن بال گیم کوي نه جی رن بال نه کوي هغه هم سټرایک ریټ خده او 140 145 سټرایک ریټ سره هغه بیټینګ کوي او فلحال چې کم مطلب سيناریو ده نو دا حسن علي دا سلمان علي اغا نه و دا محمد حارث زی جوړېدو چې محمد حارث په دې سکواډ کې شامل شوی. محمد حارث له بھرپور موقع ملو شوی. محمد حارث غریب له موقع ځکه نه ملاویږي چې د سره د چیف سلیکټر سیب لګی نه د وهاب ریاض ور سره لګی نه ځکه د په ټیم کې نه شاملېږي. ډېر افسوس خبره ده جی چې بل طرف نه نو فرام نو ویر یو کلاړي راځي په سکواډ کې راجم کیږي. حسن علي خبره در لزکم او بل طرف ته یو ریګولر کلاړي چې په پی اس ال کې هم ښه پرفارمنس یو سو میچونو کې کړي سم میچونه ګډ وډ هم تلیدا نه ویم خو چې تاسو د ټي 20 ورلد کپ 2023 تاسو وګورئ نو کې دا 2022 2023 دواړه 2022 سوري کې محمد حارث پاکستان ته ډېر کروشل میچونه ګټلې دي. محمد حارث یو ښه بیټسمن دی، ښه کلاړي دی، ښه فیلډر هم دی ور سره. سلمان علي هغه د او ډی ای پلیئر دی، مطلب هغه تعالی دومره هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ نشي کوله، تعالی داسې لانګ سکسز نشي واله. هغه په شاټ باندې هم یقین نه چې دی په باونډري له شاټ ورسې کنه منم په پی اس ال کې اسلام آباد یونایټډ د لپاره ښه بیټینګ کړي او پی اس ال فرانچایز کرکټ او انټرنیشنل کرکټ دی کې رزمه کې اسمان فرق دی. زمکه اسمان فرق ته پکې جی پی اس ال لیګونو کې او انټرنیشنل کرکټ کې کم سړی چې لیګ کې چلی هغه په انټرنیشنل کې ډېر کم تیر چلی دا شوی د ایکسپیرینس شوی دی. اوس بل طرف له حسن علي راځي وسیم جونیئر بيخي د سکواډ روک شوی دی. وسیم جونیئر نه علاوه زمان خان چې کوم دی کې نه ډیزروینګ کلاړیان خو وسیم جونیئر او زمان خان دي. حسن علي د کم راځي سکواډ لجی وګورو به څه پرفارمنس کوي د سکواډ اناونس شي د ورلد کپ پاغه باندې بیا ډیټیل سره خبره کو او که زیاتې کیږي د کلاړي سره زیاتې کیږي. مننه جی.